د مو ځکه د خپلو رشتو نه لرې کېږو که نه ګلابه چې مو بل چا له سر ټیټول د خپلې انا بېزتي ګڼو. د مور شیرینه وروره د افریدو په خاوره د اخر قوم په نقشې کمبوزیات په 8,000 افرادي قوتو مشتمل بلوک خیل کنده چې د 2 زیلي شاخونو مجموعه ده، برکلی او کوسکلی چې د درو تنګي په سینې پروت د 3,000 خلکو جنت ده. دغه کلي له مورخ وخت په وخت د نامې بدلېدلو پیغور ویر کړی ده. تاتار خیل، سردار خیل، اوس وخت دغه کلی د ملک حاجي محمد په نامې هم یاد شوی ده. کوسکلی چې ډېره زړه نامه لري چونکې د کوسکلي سیاسي او سماجي طبقه د اټاریوال په نامې باندې فخر محسوس کوي. شاید چې د دې وجه دا وي چې دغه کلی په قومي سطح د عزت او د احترام یو لوړ مقام لري او کوسکلي نامې کې دغه ځوانان خپله کمزورتیا و احساس کمتري ګوري. دغه کلي له د خپلو کدورو مشرانو په خپلو له محدود کارنامو په توګه د اخر قوم په دې سیمه د 6 کالو نه زیات د مشرۍ شرف خپل میراث ګڼلی ده. شاید چې د هغې غټه وجه دا وي چې دغې کلي کې د همیشه دپاره د میلمه او د کوربه دپاره دسترخوان غوړېدلی پروت وي او د دې کلي مشر و کشر خپل لاس د ویر کړې دپاره استعمال کړی ده. ولرو بچو هسې خو د اټاریوال کلي هر زلمی د لیډرشپ د ټیلنټ نه مالامال ده، خو بیا هم دغې خاورې په درو عظیمو نظریو کې تقسیم شوې درو عظیمو هستو له خپل وجود ویر کړی ده. ملک حاجي محمد چې یو ډېر خبرلوز او یو جنګجو سپهسالار و او د ده د خوددارۍ دا علم و چې د وخت سرکار به د ده په حجره کې په لونګې کېناستلو. مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب چې د خپلې مذهبي و علمي پوهې په هکله او د خپل شوله بیانې په لړ کې زه زین خان بسری هغه له د دیوبند د امامانو د امام خطاب ورکوم. د خدای په ځمکه د خدای نظام د تحریک د قافلې ستر سالار محترم پیر عطا محمد صاحب چې د خپلو خدادار صلاحیتونو نه سرشار ده، خو الله تعالی د انسان سره د اولیاو میندو لکه مینه کوي، نو الله تعالی د در ادم خیل او قوم عموما او د اخر قوم د غمسفلي ولس دپاره یې هغه د امن د سفیر په توګه او د خدمت خلق او د رزق د وسیلې دپاره یې د پیر عطا محمد صاحب انتخاب وکړو. ولرو بچو دا د پښتون قوم
د سر د فخر شمله خدای بخښلي محترم جناب مولانا محمد امیر بجلیگر صاحب اخیری ارامگاه ده. بجلیگر صاحب چې نن خو د موږ او د تاسو په منځ کې نشته، خو د هغه انمول او لازواله فکرونه و افکار ژوندي دي او نن د هغه د فکر انګیز قیمتي افکار د هوا د طاقت په ذریعه هر پیغله رسي. بجلیگر صاحب چې وه قیمتي اثاثه وه او داسې قیمتي هستې په سطحو کې هم نه پیدا کېږي. د مولانا بجلیگر صاحب د سوري د لاندې د 100 نه زیات هغه شهیدان چې په 5 نومبر 2010 کې د جمعې په ورځې د لمانځه په وخت کې د کلي په مرکزي جومات کې په یوې خودکش دماکې کې شهیدان شوي وو. دا د دغې هدیرې په دې خاوره کې مدفن دي. زه به د دوی دپاره صرف دومره الفاظ استعمال کړم چې انا لله و انا الیه راجعون. الله تعالی دې دوله جنت الفردوس نصیب کړي و د دو سره چې کوم مړي نور پروت دي، الله تعالی دې دوله هم د جنت هغه حسینې نظارې وښیي. زه به د خپله وینا په دو الفاظو سره فیسبوک له وسپارم چې چا راته وایي چې بصریه د مرچکو موسم به کله لګي نو مه ورته وایي چې ګلابه ته رښتیا وایه، مرچکي به په خپله ولګي. د خپل ځان خیال ساتو. ډېره مهرباني، خوشحاله سو.